د کلمې چې دی د کلمې 15 فرایض دي. د کلمې څو فرایض دي؟ په کلمه کې 15 فرض دي. لومبی دا چې په کلمه کې لومبی فرض دا دی چې دا کلمه په جون کې یو پیر ویل فرض دي. په ټول جون کې یو پیر ویل لکه دا څه دي؟ فرض دي. لا اله الا الله محمد رسول الله. دویم فرض د کلمې دویم فرض دا دی چې د کلمې حروف او الفاظ صحیح کول فرض دي. د کلمې چې کوم حروف الفاظ دا به داسې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله. هر یو ټکی هر یو حرف د خپل مخرج او د صفت سره ادا کول، نو دا به دغه شانتې ادا کوي. نو دا فرض دی. دریم د کلمې معنی زده کول فرض دي. د کلمې دریم فرض څه دی چې د کلمې څه زده کول فرض دي؟ معنا. د کلمې ترجمه معنی زده کول فرض دي. د کلمې معنی څه ده؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. نشته د لایق د عبادت سوا د یو الله نه. د لا اله الا الله ترجمه دا ده لا اله الا الله، نشته د لایق د عبادت سوا د یو الله نه. محمد رسول الله او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. څلورم فرض په کلمه کې چې د کلمې څلورم فرض دا دی چې د کلمې مقصد پیژندل فرض دي. هلکه څلورم فرض د کلمې څه دی؟ چې د کلمې مقصد پیژندل. مقصد یې څه دی؟ د کلمې مقصد پیژندل فرض دي. نو د کلمې مقصد دا دی چې کامیابی نه په مال او نه په دولت کې ده، بلکې کامیابی د الله رب العزت په احکامات او د حضور نبی کریم صلی الله علیه و وسلم په مبارک طریقو کې ده. نو دا د دې کلمې مقصد دی. یعنی الله تعالی د خپل اراده، یعنی په خپل اراده سره چې چاته وغواړي عزت ورکوي او چې چاته وغواړي ذلت ورکوي. او مخلوق د الله تعالی د اراده نه بغیر نه چاله عزت ورکولی شي، نه چاله ذلت ورکولی شي، چې دا تاسو ته یاد وي. نو دا د کلمې مقصد شو. او په د کلمې پنځم فرض دا دی، په کلمه کې پنځم فرض دا دی چې دا کلمه بل ته رسول فرض دی. هلکه دا کلمې پنځم فرض څه دی؟ کلمه بل ته رسول فرض دی. څنګه چې پیغمبران راغلي دي او دغه رنګ حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیانو ته ویلی شو چې تاسو یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون. اے انسانانو، اے بندگانو، تاسو دا کلمه وایي چې لا اله، تاسو به کامیاب شئ. تفلحون. خجی په کلمه کې 15 فرض دي. آسان الفاظو کې په کلمه کې 15 فرض دي. د کلمه په جون کې ویل فرض دي. د کلمې حروف او الفاظ صحیح کول فرض دي. د کلمې معنی زده کول فرض دي. د کلمې مقصد پیژندل فرض دي. او پنځم دا چې دا کلمه بل ته رسول فرض دي. دا د نننۍ کلاس هغه ټوله ښه کوه چې تاسو مه اهتمام پیش کړه.